من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب يؤتي الحكمة من يشاء ورکی اللہ پاک کویا دا قرآن چالے چی خوخشی حکمت مانا المعرفت بالقرآن دا قرآن معرفت دا تفصیل میں انشاءاللہ بیا پا دیزے کی کو یؤتی الحکمت من یشاء ورکی اللہ پاک علم دا قرآن چالے چی غواری وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا چاله چې ورکړی شوه پویه د قرآن عظیم علم د قرآن په تحقیق سره ورکړی شو هغه ته خیرا کثیرا خیر ډېر د ټولو خلکو نه الله دله لوی خیر ورکړه قرطبي لیکلي دي قرطبي يقال أن من أعطي الحكمة والقرآن فقد أعطي أفضل ما أعطي من جمع علم كتب الأولين من المصحف وغيرها ويويل شي چاله حکمت او قرآن ورکړی شو نو دی انسان لا د تمامو آغی خلقونا دیر علم ورکړی شو چې ټولو کتابونو علمونه را جمع کړي د تمام دنیا مصاحب داغه علم یو سړی حاصل کړي داغه نه لوی علم ورکړی شو ولی الله پاک داغه مبارک وي چې وما اوتیتم من العلم الا قليلا نه درکړی شوی تاسو ته د علم نه مگر لږ مخکنو ته وي او قرآن بارک اللہ وی چی فقد اوتی خیرا کثیرا نو معلوم شو چی دا تمام علومنا یو لوی علم دے یو چت علم دے چی چالا اللہ علم دا قرآن عظیم ورکا نو گورا خلق بیو سکی خیر لٹی بل سکی لٹی تدا اللہ شکر باسا چی اللہ دا علم دا قرآن درکا واللہ دی تکین اولی فقد اوتی خیرا کثیرا د دین ډیر خیر دنیا کې بل نشته دویم دا قرآن عظیم چې د سبب د فرح حقیقی په دنیا کې ډیر خوشحالي دي نیمګړی دي نن خوشحالي سبا سړی پریشان او پاغي خوشحالي باندې انسان خوشحالي خو ثواب هم نه ملاوي دا خوشحالی ده چې په دې الله وی خوشحالي وکړي او دنیا کې چې څومره خوشحالي دي کنه څومره مالونه او دولتونه دي دا غي نه د دې پیدا ډیره ده سوره یونس 58 آیت وګورئ اته 50 سوره یونس آیت 58 سپارہ یولسما قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وایا په فضل د الله او په رحمت د الله په کار دې چې په دې باندې دې خوشاله شي هو خیر مما یجمعون دا غرد داغنه چې داخله کې را جمع کوي مما یجمعون جمع کوي خلق مال او دولت تو قرآن لراغلی اللہ دا علم دا قرآن درکا خلق دا دنیا کار للاړل نو بڑکی خوشحالی چی نن می ډیری پیسے او گٹلی ډیر گٹا می اکڑا خو تالا چی اللہ کم خیر درکنو داداغی طولنا بہتر دے هو خیر مما یجمعون پا دی خوشحال شاو دا خوشحالی دا سیدا چی طولو مرد پارا دا دنیا کی با خوشحالی نو قبر کی با خوشحالی نو پا آخرت کی با خوشحالی
او دا نور خوشحالی د سو وخت الله الله ډیر دمان بتا سو ګورئ ډیر سندرغاړي ګورئ چې یاد خوشحالی نه په جامو نه زیږي جامو کې نه زیږي چې خلک په پیسې رانولي او ډیرو نرمندان یو داسې وو خو چې کله وخت ډیر شي نو بیا جاړي او بیا ویل الله دې راته معافي وکړي هغې بیا په خپل عمل ستومانه هغه بیا د هغې د هلاکت او د عذاب سبب جوړ شي او دا به الله ستا د نجات او د خلاصون سبب ګرځي فبذلک فلیفرحوا الله وی پکار داره چې په دې دی خوشاله شي فضل د الله قرآن رحمت د الله سنت د نبی علیہ السلام یا فضل د الله قرآن عظیم او رحمت د الله چې ته ورته کېنولې نو په دې د الله شکر وباسه ډېر خلک دي دا موقع الله نه نصیب کړي په دې باندې خوشحاله شي دا دې غوره د هغې نه چې دی یې جمع کوي دریم قرآن عظیم سبب دی د صراط مستقیم چې په دې باندې بته صراط مستقیم باندې لاړ شي سورت انعام ګورئ آیت نمبر 126 126 آیت دے سپارہ دا اتما وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ دا قرآن عظیم لار درستا دنیغا برابرا پتاقی سر واضح بیان کردی دی منگا آیاتونا دا آغی قوم دا پارا چیغی پندو نصیحت اخلی وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا داستا در رب غنی غلار دا نک دنیا کی نی غلار غواړي د کبو غلط لارو نزان بچ کول غواړي نو قرآن تکینا دا غنی غلار دا او دا د دنیا والا لار نه دستا د رب لار دا خلق وای کنا وای دا الله لار او دا الله لار د الله رب العزت لارا داغی لوی مصداق قرآن عظیم دے قرآن تکینا نتا فی سبیل اللہ قرآن تکینا نتا درب پلارا باندی ستا دا عمل دابا اللہ پاک قبلی وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا سلورم منگا خوگورا دنیا پس منڈی وہ خوشلم نکڑا ہر وقت نمگڑی داو نمگڑی رانا پاتشی قرآن لوخ ورکا پدیبانی عملو کا نو اللہ بغیبی برکت ستا پر رزق کی واچئی اللہ بغیبی برکت ستا پر کاروبار کی واچئی اللہ رب العزت بستا پر جون کی تال لذت و خون واچئی دا خلق و خوالا ورشن گور ایمان دنن غریب خڑین دے تے ظاہری رنگ تا مگورا مال تے مگورا دولت تے مگورا پریشانی پیڑیر زیادہ داغا نا پا عمر کے برکتی نی پا مال کی نی پا صحت کی نی پا کور کی نباری قرآن سبب دے دا نزول دا برکاتو برکتو نا غواری قرآن تکینا قرآن مبارک دے نو طالب اللہ برکت در کی دا قرآن عظیم کی ذکر کئی سورة المائدہ گوری 66 شپکش بیتا آیت چدا دا برکتون کتاب سپارہ دا شپگما آیت 66 وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقٌ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ کچرت اللہ ویدی عمل کرے پا تورات و انجیل باندی تورات منلے وے
انجیلی منلی او پاغی عمل کرو وما انزل الیہم من ربهم او پاغی چی نازل شوی دی دیتا دی درب دا طرف نین قرآن لا کلو من فوقهم ومن تحت ارجلهم خام خادی بفراک کرو دا پاس دا دینا و لاندی دخبو دا دینا پاس نبا اللہ ٹیم پا ٹیم بارانو نراور اول اولان دے با اللہ زرغنی برابر اولی بادشاہان بری اچھتی اغا با اللہ نیکان صالحان جوڑ کریو او زمکہ کی رعیت با اللہ دا بادشاہانو تابع گرزولو مین محبت با رولی با خون با نگورا کدی اللہ وی زما پا احکاماتو عمل کرو تورات والا پا تورات عمل کرو انجیل والا پا انجیل عمل کرو قرآن والا پا قرآن عمل کرو نما باوربانی دا پاسنا نعمتو نرا ورولیو لاند رعیت پا منے کرو نارو قرآن برکت سورت انعام گورے 155 سورت الانعام آیت نمبر 155 وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ دا اللہ وی عظیم الشان کتاب دے نازل کڑے دے مونگ دے لرا مبارکن دا برکت نڈک دے کتا برکت غواری پا بدن کے برکت غواری پا مال کے برکت غواری پا رزق کے برکت غواری جن کے غواری اولاد کے غواری قرآن رواخ دا مبارک دے نتا تم برکت ملاوشی وَهَذَا کتاب دا دے عظیم الشان کتاب انزلناہو نازل کڑے دے مونگ دے لرا مبارکن برکت نڈک دے فتبعوہو پس دی پس روان شاید دی تابداریو کئی ولی زکدہ اللہ را لے گلے دے لرے چید دی تابداری خلقو کی وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ زان بچ کے دے دے خلافنا دے دے پارچ تاسبان دی رحم اکڑیشی نو قرآن عظیم دا برکتون کتاب برکت غواری قرآن تکینا قرآن عظیم سبب دے دا زیادت دے ایمان دی سر اللہ دے انسان ایمان مضبوطی زیادتی قرآن تنکے نینو ایمان بدے ورس کو رس کمزورے کی دے قرآن مثال دا سی دے لکہ چی بیٹری سڑے چارج تکی نو چی اگر بجلی چارج تکی دی بیٹری کیرے نو چارج نو بیا آغا تالا رنا در کئی او که چارج پا که ختم شی او نوری نا چارج کے نو بیا با تیارہ کے ناستے قرآن نلری نو ایمان با دیورس بورس کمزورے کی قرآن تکینی نو ایمان با دیورس برس تازہ کی چارج کی نن دا خلق ولی دمر باغیان شو دا اللہ نا پرمان دی دا مور و پلار نا پرمان دی مشر کشر پکی نشتا دا حلال و دا رام و تمیز نشتا دا تش پدینے کی گی چھ دواو کے چھ خودے را قوم سم کی دا تش پا منتو پا زاریم نکی گی اصل وجہ دار چھ خلق قرآن پر خیرے قرآن لخلق توجہ نور کی نو ایمان آغا نورانیت دا خلقو نختم شو سورة الانفال بے میتو گو رئی سورة الاعراف بسی سورة انفال آیت دے دویم سپارہ دا نحمہ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ یقیناً مومنان کسان دی کلچ اللہ پاک یاد کریشی وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ نداغیزون پیر باندشی
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ او کله چې لسته شي بدای باندې آیاتونه د الله زادتهم ایمانا زیاته غیلر ایمان نو قرآن سبب دے د زیادت د ایمان تفصیل به ان شاء الله د آیاتونو ز بیا په خپل ځای کې کوم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا د قرآن د لوستو پیدا دادا چې ستا ایمان به زیاتیږي ایمان به مضبوطیږي ایمان کې به جذبه پیدا کیږي تا به ګناه نه منې کوي قرآن ته نه کینی نو ایمان به کمزوري کیږي وعلى ربهم يتوکلون نو دا سبب دی د زیادت د ایمان او بل وجه شپږم سبب د معرفت د ایمان دی زیادت خلاروستو خبره ده چې قرآن ته نه کینی نو ته ایمان په جندې نشي د سره ته د ایمان په حقیقت نه پیږي مون خو ډېر کمزوري یو الله نبی ته وایي چې تا ته د دې نه مخکې پته نه و چې ایمان به څنګه د ایمان تفصیل به څنګه سورہ شورا آیت نمبر 52 سورۃ الشورا آیت نمبر 52 سپارہ دا پینزشتما وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا نبی لکه څنګه چې مخکنو پیغمبرانو ته وحی کړي و نو دارنګ وحی کړي د مونږ ته روحًا من امرنا د روح د طرفه د حکم زمونږ نو روح نه مراد د قرآن څنګه چې روح سره د انسان بدن ژوندې قرآن سره د انسان په بدن کې ایمان تازه او ژوندې دا د ایمانونو د پاره داسې دی لکه د بدن د پاره چې روح دی بدن نه روح وزي خرابېږي نو چې قرآن پرې دی نو ایمان به کمزوري کیږي دارنګه الله وی وحی کړي د مونږ ته د روح د طرفه زمونږ د حکم زمونږ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان نوې ته چې د دې نه مخکې پوه دی چې څرنګه به بیان د کتاب او څرنګه به بیان د ایمان تا ته خدا پتا ډونه ولګېدلې چې د کتاب بیان به څنګه او د ایمان تفصیل به څنګه نو چې نبی ته پتا نه د وحی نه مخکې نه ما ته بس پتا ولې نو قرآن تکینه چې دا روح د تازه شي ایمان د تازه شي وما پیدا دا چې دا سبب دی د الفت او د محبت دشمنی دا طرفګنی دا غمونه دی پریشانی وی د دې مین وجه دا چې خلق د دین نه خبره دي قرآن تکینه چې مینا محبت دی راشي سورہ آل عمران وګورئ یو سل درې آیات سورۃ آل عمران آیت نمبر 103 یو سل درې سپارہ دا سلورما وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا منګولې ولګوي پر سید دین د الله باندې ټولې دنیا والا ته دعوت دی چې د الله په دین کلک شي ولا تفرقوا متسنس کېږي موجوده کېږي حبل الله معنا قرآن ټول په قرآن عمل کوي واذكروا نعمت الله علیکم یاد کړئ نعمت الله چې کړې ده تاسو باندې اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم کله چې وای تاسو دشمنان د یو بل پس مینا واچول الله په میاں د زړونو تاسو کې
فاصبحتم بنعمته اخوانا فسوگر زیدئی پا نعمت دا اللہ بانی رونا رونا دلتا ندا معلوم شوا چی قرآن سر مین رازی محبت رازی پسونو کولونو دشمنی اللہ دا قرآن پا وجہ ختم کڑا او سڑے دا جہنم دا اورنم خلاسی گی وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا وی تاسو پغاڑا دا کند دا اور پسلاس کری تاسو اللہ دا غینا دا جہنم دا کند پغاڑا وی اللہ دا غینا بچ کری و خلاص کری نو دا دعا پہلے دا قرآن دی آیت کرا لی چی دشمنی و طرفگنی با ختم شی مین براشی دا مین ولی نہیں گورت بچی تا دا پلار قدر نرے معلوم چی بچے پلار سے مقام دی خود چی پلار والا گزار ورکی نو بچے ہوئی ولی دی والا نا پی دو گزارا گی دی بانی نپوئی گی چی پلار اللہ دا مقام ورکڑے دے چی دا وہ بچے ہوئی گا نو پلار او دا بچی دا لانجا دا پلار بچے ہوئی او بچے پلار ہوئی پلار بچے وجنے او بچے پلار وجنی بدمنی رکنا ولی چی قرآن ندری خبر دا خز او دا خاون پا منس کے اختلاف دے خاون تا دا پتا نشتے چی دے خز پا ما سا حق دے آغا خوئی بس یو ساروی دے زناور دے کور تا میرا استے دے زما خوخلا او خز تا دا پتا نشتے چی زما دے خاون پا ما سا حق دے نو خاون دا خز سر ظلم کئی خز دا خاون سر ظلم کئی نو جگڑ جوڑش دا بسنگا خز و خاونی چی پتانا و تحصیل کے اوپر سر کیسو نہ چلے نو بیا با جج رازی نو آگئی لبا کور جوڑے آنور مران داولی دا خبر دو مرلاڑا شی داغی و جدائی چی نا خز پا قرآن پیگے و نی خاون پی نا پی دا خز عملی و نا پی دا خاونی بدامنی دو مرلی رئی چی او سڑے پخپل کور کم پامن بانی نا دے چا سر دوی ما خبر نشی کولی دوی ما خبری سر بس دست دے چا بس ٹوخیم نشی کولی ٹوخی دی ولی ہوگا چا تا کتیم نشوی داو دی قتل ماتا ولی داولی چی قرآن زمو معاشرہ کی نشتا نا دا مشر قدر پی جنو نا پا کشر شفاقت پی جنو نا خپل پی جنو نا پردے پی جنو بس رو یو غوبل لے دا دیمین وجہ دادا چی من قرآن نا خبری یو انسان پا زڑکی دین نہیں نا با عمل پسو کی اللہ دشمنی ختمی گی نفرتنا ختمی گی پا قرآن محبت پیدا کی گی پا قرآن او دارنگی دا جہنم دور نخلاسی گی دا قرآن پا تعلیمات و پا عمل من قرآن نخبر نہیں نو عمل پا پسو دارنگی قرآن عظیم چے دے سبب دے دا ثبات علی الایمان یا سبب دے دا ثبات الایمان ایمان پا دے سر مضبوطی اسی بد ایمان کمزورے خود چکل قرآن عظیم تکینی نستا ایمان بکلک شی بیا بستر دے تمام دنیا پروام نلر دا یو جدا صفت دے دا بعض سڑی ایمان دمرا کمزورے کنا چی اگا معمولی شی تا ٹنگی دے نشی گناہ نظام نشی بچ کولے او بعض سڑے آرا آرا کا خود اخپل خبر نبیوان دے دا ایمان مضبوطوالے پا قرآن رازی سورت فرقان آیت نمبر 32 کے لوگو گو رہے ہیں اول سورہ ہود گو رہے ہیں 12 آیت سورہ ہود سپارہ دو لسمہ و آیت ہم دے دو لسمہ سپارہ یا لسمہ ہو رہے ہیں فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ
کېدای شي نبی شاهد چې ته چې دی نو پرېښودونکی د بعضې هغې چې وحي کولی شي تا ته او تنګېدونکي په هغې باندې ستا سینه د دې وجې چې وایي دی ولې نشي نازلولی دی نبي باندې خزانه او یا ولې نشي راتلی دی نبي سره ملکون فرشته انما انت نذیر یقینا نبی ته خو يرونکی والله علی کل شیء وکیل او الله دې پر یو شی باندې ذمہوار نو ستا سینه تنګېږي الله تعالی داسې کتاب راولېږه چې ستا سینه هغې سره کلکه شي او زړه دې نه تنګېږي سورہ فرقان لږ وګورئ سورہ فرقان آیت نمبر 32 سورۃ الفرقان آیت نمبر 32 دوادیرش سپارہ دناللسمہ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وای هغه کسان چې کافران دي ولی نشي نازلولی په دې پیغمبر باندې قرآن په یو ځل الله وی دغه شان لږ لږ مونږ قرآن را لېږو ولې لنثبت به فؤادک چې ستا زړه په دې باندې مضبوط کوم دا د زړه د مضبوطولو کتاب ورتلناه ترتیلا او واضح واضح بیانو مونږ دې لره په واضح واضح بیانولو سره زړه سره مضبوطیږي ایمان مضبوطیږي سورہ نحل لګو ګورئ یو سل دویم آیت 14 سپاره قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين قل نزله روح القدس وایرا لګل دې قرآن لرا اگر روح پاک چې جبريل عليه السلام دې من ربك استاد رب د طرفنا بالحق په حق باندې صد پارا ليثبت الذين آمنوا دې پارا چې مضبوط کی الله کسان چې ایمان راوړي یا مضبوط کی دا قرآن آغا کسان چی ایمان راوڑے دے وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ہدایت دے او زیر دے دا مسلمانانو دا پارا گورنو دا دا مومنانو دا مضبوطے کتاب دا ثبات کتاب دے سر اللہ دا مومنانو زرنا مضبوطے پا دین باندی نو دا سبب دے دا زیادت دا سشی دا ثبات دے سر سڑی تا پا دین بانے ثبات ملاوی گی مضبوط والے پا دین کے ملاوی گی او بلا غٹا پیدا دا قرآن دادا چی دی سر با دا گمراہی او دا بدبختی نا بچ قرآن دے مخیطے پا دے عمل کے نا گمراہ کے گی بنا بیلارے کے گی بنا یو خواہی چی سڑی قرآن سے مخیطنی ولی عمل پہ نکی دانا دا خودو کرن چې قرآن باندې دې عملی کنا عمل نو تا به د ګمراهۍ نه بچ سورۃ طه آیت نمبر 123 کې وګورئ سورۃ طه آیت 123 شپاړسمه سپاره قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى اوی اللہ کشه دوارا د جنتنا خزا خاون آدم علیہ السلام او داغی بی بی
جميعا طول کو شی په اعتبار د اولاد جميعا راوړي چې تاسو نه الله بچی پیدا کوي په دې دنیا کې ژوند کوي بعضکم لبعض عدون بعض تاسو د پاره د بعضو نور په دشمنانی تاسو به شیطان سره عداوت کی شیطان به تاسو سره یا د اولاد چې مؤمنان دي نو کفار به سره عداوت کوي کنه دوی به کافر سره دشمنی فإما يأتينكم مني هدى فاسک چر راغه تاسو ته زما د طرف نه هدایت فمن اتبع هدايا فشاچه تابعداري وکړه د هدایت زما هدایت سره قرآن او پیغمبران اسماني کتابونه او پیغمبران فلا يذل ولا يشقى نبدا سړی گمراه کیږي دنیا کې او نه بدبخت کیږي په آخرت کې د دین ادا معلومه شو چې قرآن تابع نه گمراه کیږي بنا بدبخت کیږي بنا قرآن دې پرې خود نو گمراه بشي بدبخت بشي الله دې من صحیح تابعدار د قرآن جوړ کړي بل پیدا اور الله سما قرآن عظیم چې ده دا الله پاک هر چاله نه ورکي الله فهم د قرآن هغه چاله ورکي چې څوک د الله خوښ شي الله چې څوک الله پاک په انسانانو کې چون کی خان غوره کی نو هغه الله پاک قرآن علم ورکی قرآن ته کې نه پدې د الله ډیر شکر وباسا چې الله زمانہ خسته خلق شتا زمانہ تکړه شتا زمانہ خياران شتا دنیا کې الله ته خپل کتاب ته نه کینه او ما او ته کینه الله دا ستاسو احسان دی په ما باندې سورۃ الفاطر آیت نمبر 32 کې وګورئ چې الله قرآن چاله ورکړي سورۃ فاطر آیت نمبر 32 سپارہ دا دویشتما سورہ فاطر 32 ہے ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا بیا په میراث باندې ورکم من کتاب هغه کسانو ته چې غوړه کړیو مونږه د بندګانو زمونږه نه الله اکبر ثم اورثنا الكتاب الذين میراث دیته وي خیر چې یو سړی مړ شي او داغه د مرګ نه بعد داغه بچو ته داغه مال ملاو شي وارثانو ته ملاو شي نو دا مال ار چاته نه ملاويږي داغه چاته ملاويږي چې کم داغه حقيقي بچي او داغه حقيقي وارث نو د میراث د پاره صحت د نسب ضروری دی نو د قرآن دا علم الله غي چاله ورکي چې هغه الله غوړه کړی او د دې قابل لایق او میراث باندې څوک داو نشي کولای دا تا نسوک پزور اغستیم نشی دا نعمت ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا بیاور کمنگا پا میراث باندې کتاب علم د کتاب هغه کسانو ته چې غوړه کړیو منګه د خپلو بندګانو نام نو ټول یو شان خو نه دي کنه دی یو لاس کو ته کوم فرق دی سنری دی او سغټی دی او سوګ دی او سو وړی دی فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله دا قرآن والا درې قسم خلق دی بعض هغه دي چې خپل ځان د پاره ظالمان دي ګناونه ډیر دیونه کې کمی دي خو بیا قرآن سره مینشتا ومنهم مقتصد بعض د دینه درمیان دي چې دا غي نیکي او ګناونه یو شان دي ومنهم سابق بالخيرات باذن الله
او بعض د دین هغه دي چې مخکې کېدونکي دي په نیکو اعمالو کې د الله په حکم سره نیکۍ ډېرې دي او ګناهونه نشته یا ډېر لږ دي. یا فمنهم ظالم لنفسه بعض د هغې نه هغه دي چې د خپل ځان په باره کې کمې کړی دی، قرآن ته ناست دی خو ناپوهه دی، اوس زده کوي. ومنهم مقتصد او بعض چې دی نو درمیانه دی، طالب العلم دی، سنه سے علم حاصل کړی دی. ومنهم سابق بالخیرات او بعض د دې نه چې دی نو هغه مخکې کېدونکي دی په نیکو کې، هغه عالم دی چې خپل میاد دی او نورو ته بیانوي باذن الله د الله په حکم. ذلک هو الفضل الکبیر دا د فضل د الله پاک لوی، دا د الله په فضلونو کې لوی فضل دی چې خپل کتاب ته کېنولې د خپل کتاب قابل کړي. هغه څه شی دی؟ فضل یې څه دی؟ جنات عدن يدخلونها جنتونه د همیشګرۍ به چې دی به دننه کېږي هغې ته. یحلون فیها من اساور من ذهب ولؤلؤا کالی به ورته اچولی شي په دې جنت کې من اساوره د باوګانو من ذهبن د سرو زرو نه ولؤلؤا او د ملغلرو ولباسهم فیها حریر او جامې د دې جنتیانو په دې جنت کې د ریخمونه وي. وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن وای بده صفاتونه د کمال دی الله غزاد لرا چې لره ک زمنګ نه خفغان او پریشانی غمونه. ان ربنا لغفور شکور یقینا رب زمن خامخا بخنه کونکي او قبلونکي د قدردان دی. نو ګورا قرآن الله رچاله ورکی چې کوم الله پاک چون کی او غره کې اصطفیناه من عبادنا چې منګه د خپل بندگانو نه چون کو. ته سوچو کنه ته چې کار لا بوزي کار لا مزدوري لا هر څوک بوزي بلا مزدوران به چې کم تا تکړه ښکاری او خيار ښکاری تاغه ته راځه زما کار دې چداو کی. ته چې کپڑے جوړې نه پار ټیلر نه جوړې، ته چې سپلې جوړې نو پار چمیارې نه جوړې، ته چې دیوال جوړې نو پار مصری نه جوړې، ته پکې خبرې. نو الله چې خپل کتاب تم کې نه نور څوک نه کې نه، الله په دې خلقو کې خوښ. خو ګوره کار چې دی نو هغه باډي غواړي، چالاکي غواړي، استادي غواړي او دا قرآن قسمت غواړي. یو سړی به د خدای ملنګ رنگ نه بتوري، د خدای به عاجزي، د خدای فقیر وي او به د الله خوښ، بل به ښه ښایسته او ښه مالدار او ښه طاقتور او د الله بنې. دا خو بل شانه مسله ده که نه؟ حدیث کې راځي، چلو دا حدیث هم پکې واورئ. یو زنانه خپل ماشوم له سینه ورکوي، پی ورکوي، او چې وی کتل یو سړی روان دی شاسوار په سورلی سور دی او وروسته ورپسې د دنیا خلک روان دي او دا خلک چې دی نو د هغه ته زنده‌باد چغې وباسي، ډېر لوی حساب کتاب روان دی. دا سړی ډېر عزتمن سړی دی خلکو کې. دا ښځه د خپل بچي له سینه هم ورکوي او چې دغه سړي ته وکتل نو دا وایي یا الله زما دا بچی داسې کا لکه څنګه چې دا سړی دی، داسې اوچت سړی ته جوړ کړه، عزتمن سړی ته جوړ کړه. حدیث کې راځي د ماشوم د مور پیس کلی ا د مور سینې پرېښوده، هغه سړي پهلې داسې وکتل او دی وایي الله داسې مې بلکل مه جوړوه. وړوکی ماشوم چې خبرې نشي کولی، ګوره الله ګویا کړه. بیا یې د مور پیس کل شروع کړه. لږ وخت بعد یو زنانه وینځه هغه روانه ده او څوک یې په کاڼو ولي، څوک یې په سپېړو وایي، څوک ورته کنځلې کوي او لویه ډله ورپسې روانه ده، خلکو ته ډېرې ردې بدې وایي.
داس ښځه وایي الله زما زوی د دې حال نه وساته چې دا خلک ورپسې وروسته روان دي او څوک یې پلت وایي او څوک یې په کاڼو ولي او څوک ورته کنځلې کوي او څوک یې بېعزتي کوي چې داسې نه شي الله. هغه ماشوم بیا د مور سینه پرېښودله او هغې ښځې پلی وکتل وایي الله ما داسې وګرځوله که دا چې ده. دا مور حیرانه شو. حدیث کې راځي فتراجع الکلام، دې مور او زوی یو بل سره خبرې شروع کړې. دا یو ناشنا خبره وه چې ماشوم خبرې شروع کړې. نو دا مور ورته وایي چې بچیه ما د له کوم څیز غوښته نو هغې نه ویل چې الله ما داسې مه ګرځوه، او چې ما د کوم شي نه ته بچ کولی نو ته وایې الله ما داسې وګرځوه. نو ولې ته دونه زما نه ښه پوهېږي؟ نو هغه ماشوم ورته وایي چې مورې دا چې کوم انسان روان و بلا ډله ډوله ورپسې روانه وه نو دا هغه سړی و چې د خلکو په نس ډېر اوچت و خو د الله په نس یې هېڅ حیثیت نه و. ما ویل چې الله داسې مې مه ګرځوه چې د خلکو په نس اوچت یم او ستا په دربار کې مې هېڅ حیثیت نه وي. او هغه ښځه هغه زنانه چې هغه یو پاکه زنانه وه، نه یې چېرته زنا کړې وه نه یې چېرته غلا کړې وه. دې خلکو هسې بدنامه کړې وه چې زنې دې سرق دې تا زنا کړې ده او تا غلا کړې ده. نو ما ویله چې الله ما داسې وګرځوه لکه دا ښځه چې ستا په نس باندې اوچت مقامي، ستا په نس پاکي. خیر دی که دا خلک ورپسې لګیایي، نو اصل شی دا دی چې انسان د الله په نس پاکي. صحابي بازار کې نبی علیہ السلام سره خوشطبي کوله، په دې سترګې وله داسې لاس کړه. نو هغه نه پېژانده چې دا رسول الله سلام دی. چې کله خیال راغی چې دا خو پیغمبر علیه السلام دی، نو اول خو لاس د نبی علیه السلام لرې کول، بیا د نبی علیه السلام لاس د سترګو سره جوختول چې دا مبارک لاسونه زما سترګو سره ولګي. نبی علیه السلام چې پې پوه شو چې دی خو زه وپېژندمه، نو ویې لکه غلام خرڅومه که څوک یې اخلي. خوشطبي وه که نه، هسې ګپ یې لګو. غلام خرڅوم که څوک یې اخلي. نو هغه صحابي رنګ داسې و چې داسې ټول مخ ټاکي ټاکي و، تک تور و کمزوري رنګ والا و، غریب سړی. هغه وی یا رسول الله اذن تجدنی کاسدا یا رسول الله، دا الله نبی که په خرڅولو شي نو بیا د ډېرو لږو پیسو یم، ځکه چې زما رنګ دومره نه دی، زما بدن داسې نه دی ښکلی، نو ډېر ارزانه به خرڅېږم لکه ګټه به دله ونه کړمه. نو نبی علیه السلام هغه ته وایي انک عند الله لست بکاسد، ته د الله په نس ډېر اوچت قیمت والا یې، ته د الله په نس باندې کوټه نه یې، ته د ډېر قیمت والا یې. نو کمال دا دی چې انسان د الله په نس اوچت شي. قرآن ته کښېنه، دنیا والا چې هر څه وایي نو وایي دي، خو د الله په دربار کې به ستا یو مقامي. الله خپل کتاب ته هر څوک نه کښېنوي، خو یو کتاب د دې دپاره کښېنولي که نه چې ته وې زما نه الله رضا شي. یو دی دی چې ته مناظرې او مقابلې کې خلکو سره، نو کېدی شي چې دا درس ستا لپاره د هلاکت سبب جوړ شي. ستا مقصد خو رضا نه وي که نه. الله الله. بل قرآن عظیم الله الله دې سره دې زړه ته اطمینان حاصلېږي، اطمینان قلبي دې سره راځي. راواړه سوره رعد آیت نمبر 28. سوره رعد آیت 28-27. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا دا کسان دي چې ایمان راوړی دی، دا منیبین. وتطمئن قلوبهم بذكر الله، او مطمئن کیږي زړونه د دوی په ذکر د الله، دوی ته د الله په ذکر باندې اطمینان قلبي ملاویږي. وتطمئن قلوبهم بذكر الله، او مطمئن کیږي زړونه د دوی د الله په ذکر. الا بذكر الله تطمئن القلوب، خبردار په ذکر د الله، په یاد د الله مطمئن کیږي زړونه. نو قرآن عظیم بل پیدا دادا چې ستا زړه ته به سکون او اطمینان حاصل شي. بل پیدا دادا چې قرآن عظیم شفا هم ده.
د باطنی بیمارون زړه به د بغض حسد نفرت ختم شي او د ظاهری بیمارون دا چې ځان په دمینو الله به شفا درکړي دا خو ډیرو آیاتونو کې دا سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 کې لګو ګورئ 15 سپارہ سبب دے د شفا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 دواتیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا نازلو منگا د قرآن نا آغا چه شفا دا او رحمت دے د مومنانو د پارا قرآن د شفا کتاب قرآن د رحمت کتاب د مومنانو د پارا او نزیاتی ظالمانو لر الا خسارا مگر تاوان شفا دا د امراض قلبیو شرک منافقت بغض حسد دی سر ختمی او شفا دا د امراض ظاهریو هم چې دیوان نظام دمه نو الله به شفا درکړي دا به ان شاء الله بیا دلته چراشو تفصیل کو دا شان بیا ځان لو ګورئ چې قرآن شفا دا سورۃ یونس آیت نمبر 57 و 50 سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 44 پدی آیاتونو کې الله وایي چې قرآن د شفا کتاب بل قرآن عظیم د ہدایت او د بشارت کتاب دے دی کی ہدایت دے او دے کے چدینو زیرم دے ہدایت خو بالکل دیول کی آیت کی موئی ہدل للمتقین بقرہ کی دویم آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین سورہ نمل آیت نمبر 102 کی دا دوار راخلی او دا یو نا بے شمار آیتونو کی دا مضمون بیا رازی دیرو آیتونو کی سورہ نمل آیت نمبر گورے 102 سپارہ دا شلمہ سورۃ النمل نلسمہ سپارہ آیت نمبر 2 سپارہ نلسمہ طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشرا للمؤمنین ہدن دا ہدایت دے و بشرا للمؤمنین او زیر دے دا مومنانو دا پارام گورد تسوی ہدن دا دا ہدایت کتاب دے و بشرا للمؤمنین سورہ نمل 2 آیت زیر دے دا مومنانو دا پارا او بل دا سبب دا تذکری او دا اعتبار سورۃ طٰہٰ 2 آیت کے راضی الا تذکرۃ لمن یخشا دا نصیحت دے دا غچا دا پارا چه سوک دا اللہ نے یریگی او پنزلسم دا سبب دا دخول دا جنت دے ما وقتی دا سورت فاتر آیت راڑوالو 32 نمبر آیات چه جنات عدن یدخلونها قرآن والا اللہ قرآن لچون کڑی گی نو جنتون دا میشگرے وے چه دا قرآن والا بیت دن کی نو دا پنزلس آیاتون دا قرآن ما تاستو خودل دا قرآن عظیم پا عظمت قرآن دا عظمت ہر آیت قائل دے خدای توی زمان دا مشایخ و پا اصطلاح کی مش نمونه خروار پا خواه مدسی وچی یو سڑی بس شیخ ارسو نو آغا طول دیره خونشی وڑده دا غین لگو نظام سرواخلی پری جواری غنمی سمپل ہوتا ہوئی آغا تا سڑی تخکارا کی وی دا شیر آسارا دے پشوبہ والے نو آغا لگو تاوخی وی نورم دا سی دی نو دا لگ لگا آیاتونا منگو خودل قرآن کی با انشاءاللہ چی جون دیو درس کو تا تا دیر آیاتونا دا سی راشی
چین با دا قرآن عظمت معلومی زبتا استبیا غزے کویم چی دیکھ عظمت قرآن دے دیکھ ترغیبی للقرآن دے نتب بیا پوئیگی چی دے آیت کے دا قرآن عظمت شتا دا خو مختصرا دا قرآن اغا عظمت من دا قرآن نو خود اس دویم اهم خبرن چی دا درس نمخ کے آغا ضروری دا آغا دی آداب دا قرآن عظیم چکم دا قرآن سر متعلق آداب دا جمع دا آداب آداب ویلے کی ستا یو خو علم الادب دے چی دا عربی سر تعلق ساتی عربیت دا کول او دویم دا دی اطلاق کی ما یلیق بالشیء او الشخص آغا شیطا چی آغا دی یو شی سر مناسبی یا دی یو شخص سر مناسبی لکا عربی منجد والا لکی یقال آداب الدرس او آداب القاضی دا درس آداب چی درس تناستے قرآن تناستے حدیث تناستے نو داغی سر کم خبر مناسب دی قاضی سے مجلس کے ناستے نو کم خبر مناسب دی آداب وی لیکی گی آغا شیطا چی دا آغا شیز مناسب یا غیر پارا برابری نو کمی خبری دی چی دا قرآن کے ناستو کو وقت کے داغی لحاظ ضروری دی قرآن دا پارا مناسبی او کم دی چی داغی نا بزان ساتے بنکے بعض علماء ہوئی ادب اجتماع خصال الخیر فی العبد راجمع کے دو دا خیر اغا عادتنا و خوینا پا بندکی نیتوی آداب یا استعمال الخلق الجمیل خیستہ اخلاق جمع استعمال اول دیتے ویلے کی گی آداب دا آداب دا دی ڈیرہ پیدا دا یحیی ابن معاذ رحمہ اللہ قول لے اگوی اذا ترک العارف ادبه مع معروفه فتهلك مع الحالکین کلچی یو سڑے خپویگی یو سرد قصد ادب نکی نو دے با اللہ حلاک کی دل آغشے پیدا نور کی بلکہ آبادت دا حلاکت سبب جوڑی دارنگی ابو علی رحمت اللہ علیہ قول لے وَتَرْكُ الْآدَبِ يُوجِبُ الطَّرْدَ کم سڑے چے آدب نکی کنا نو ترک دا آدب دا واجبی شڑل دے دا آگے مرتبی نرستشی وہ شڑلشی مثال دے دا سے دے لکہ یو سڑے دے چے آگا خاص دے یو سڑی سر پا دفتر کی دن نہ رے گنا سیب سر دن نہ رے خودے دن نبی دبی کئی نو رد الى الباب نو آگوی دے دیزے نلرے کئی نو آگا دروازہ کی چوکی دار کی دن نوی دے مرا والی دے دیزے قابل نہ رے نو دی مقام نو شڑلیشی دروازے للارشی حل تا چوکی داری کی کینی او چکل بیان تو بے دبی کئی نو رد الى سیاست الدواب دا بیا غوجل تولی گوی دبانی ساروی ساتے دے دیزے قابل نہ رے نو چکم سڑے دا قرآن ادب نکی نو دے با دا علم نا محروم پاتشی دارنگ علماء لکلی دی ابن الانباری رحمت اللہ علیہ وَإِنَحْنُ إِلَىٰ قَلِيلٍ مِّنَ الْأَدَبِ أَحْوَجُ إِلَىٰ كَثِيرٍ مِّنَ الْعِلْمِ وَإِدَ دیر علم نا منگل لگ ادب کڑیر محتاج علم کلگی او کڑیری خو ادب پکار دے چے ادب نہیں نو بیا علم پیدا نہ ورکے بی ادب محروم من از فضل رب علماء لکھلی بی ادب سڑے خود اللہ دا فضل نہ محروم شی نو آداب چے دا قرآن سر متعلق دی اڈیر زیاد دی سخو قرآن عظیم ذکر کری دی از آخر کے بیاوے دا آداب مفسرین و علماء نقل کری دی الاتقان کی امام سیوطیم لکلی دی التبیان فی آداب حملت القرآن دے امام نووی رحمہ اللہ غم لکلی دی
دارنګ تفسیر قرطبی په دې مقدمه کې مشتا خټول کا بیانونو بیا ډېر وخت لګي اختصار سره زراغوي تفسیر قرطبی لیکلی دی چې قال ترمذی الحکیم ابو عبد الله فی نوادر الوصول ترمذی حکیم سے ابو عبد الله دا کتاب د نوادر الوصول پاغه کې دا آداب هغه نقل کړي پدې کې دا بعض آداب ضروری دي بعض مستحبات تو ټول لحاظ پکار دي چې سړی وساتي وای فمن حرمت القرآن الا يمسه الا طاهرا یو ادب د قرآن دا دی چې قرآن لا بلاس نوړي مگر پدا سے حال کې چې پاک د نجاست اکبر نه چې جنابت دی داغي نه بم پاکي د نجاست اصغر چې بيودسي د داغي نه بم پاکي بيودسا او ګنده انسان به قرآن سره لاس نه لګي دا ادب شو د قرآن ومن حرمته ان يقرأه وهو على طهارته بل ادب د قرآن دا دی چې قرآن لوی چې ته پاکې ګوره چې لاس ورړې چې اودس دي او که لاس نه ورړې په یاد قرآن بې اودس هم ویل جایز دی خو چې جنابت کې نه په شرط دی زنانه حیض نفاس کې نه که یو زنانه بیماری په ماهواره بیمارونو قرآن سره بلاس نه لګي بلکې د قرآن آیت بم نه وي صرف دومره کولی شي چې په دوران درس کې کینی بل زنانه و ته پان اړي یا په بالپن باندې پان اړي بیا خیر دی خلاص به د قرآن سره نه لګي بل ادب دا دی چې کله قرآن تکینی نو مسواک استعمال او داخله پاکوا پکه مخله باندې ته تلاوت کې نو مسواک واه چې دا پاک شي ولی زکه چې دا د قرآن عظیم د لستو لار ده قرآن په دې خله لسته کیږي یزید ابن ابي مالک قول نقل کړي ان افواهکم طرق من طرق القرآن فطهروها ونظفوها ما استطعتم ستاسو داخلي چې دین د قرآن لاري دي نو دا خپل خلی د قرآن لپاره پاکي کوي صفای کوي ستره کوي څومره چې ستاسو وسرسي نو په پاک خپل قرآن وای بل ادب داده چې کله قرآن تکې نه نو اي يتلبس كما يتلبس للدخول على الامير لانه مناج قرآن تکې نه نو صفا ستره جوړا واچوا صفا لباس کې کېنا ولی زکه چې ته د رب العالمین سره مناجات کې کنه الله کتاب وای چې د غټو خلکو مجلس لږه څنګه صفا ستره جامو کې زینو د خدای کتاب لمداسي سره دا ادب دی د قرآن بل ادب د قرآن دا دی ان يستقبل القبلة لقراءته چې کله یوازې یو خو ګڼه ده کنه دغه به کم قبله په لتاوي خو چې کله یوازې کینی او قرآن لولي نو بهتر ادا ده چې قبله ته مخ کا او د قرآن تلاوت کوا او ابو العالیه رحمت الله علیه ډېر محدث تیر شوی را په خواني خلک ډېر ادبناک ابو العالیه رحمت الله علیه هغه چې کله د قرآن تلاوت کوو نو اعتم پټکې به وو او بیا به خسته جامې واچلې ولا بسا ورته دا صادر به مزان سر رواغس واستقبل القبلة او قبله ته مخ کا بیا به د قرآن تلاوت شروع ځکه چې دې کې پورا ادب دی د قرآن کا بل ادب د قرآن دا دی کخلیل خراش کې راشي نو هغه ورځو داغې نه پس بیا خپل پاکه کایه تمزمزه کلمہ تنخع وی ابن عباس ابن نقل لی چې داغه خواته یو لوخه پروتو د سکلو دو بور سکلو یو لوخه کله چې به خلیل سخراش کې راغی نو به ورځو خپل به کنګال پماله به د قرآن تلاوت کو ځکه خودم لوی مقام الله ورکړ بل ادب د قرآن دا دی من حرمته اذا تصاحب ايمسك عن القراءه ادب د قرآن دا دی چې کله ول په تلاوت کې دا باسه راشي
دا خوله چې کلاو شي که نه نو چې کله دا شی پې راشي نو دې وخت کې د قرات نه کوي بلکې خوله باندې لاس کېږه چې دا باسه ختم شي نو بیا تلاوت شروع په مانځه کې هم دا مسله ده چې کله دا باسه در باندې لګي نو خوله باندې لاس کېږده چې کله دا ختم شي نو د هغې نه بعد تلاوت بیا لمونځ کوه ډېر خلک به داسې چې د هغې دا باسه خوله کلاوي نه په لاس دی او نه لمونځ بس کوي نه هغه تلفظ بس کوي بس لګیا یې نو خوله را بندوي او هغه بیا زور کوي په باره بیا را بندوي او بیا زور کوي دا کار مه کوه دا حرف اعلی ادا کېږي چې دا شونډې د یو بل سره ولګي جبه غاښونو بر او ښکته کوم حرف ادا کوې لګی به نو دا ستا خوله چې کلاوي نو لکه ستا یو ټکی هم صحیح نه ادا کېږي نو داسې به نه کړي بل ادب د قرآن عظیم دا دی او دا ولې به دا خوله بندی وي د هغې وجه دا ده چې دا قرآن لوستونکی د رب سره خطاب کوي مخاطبه کوي او دا باسه ماسه دا د شیطان نښه ده دا د ناراستۍ نښه ده وی ولی والتصاوب من الشیطان دا باسه چې دي نو دا د شیطان دي امام مجاهد وی اذا تصاعبت وانت تقرأ القرآن فامسك عن القرآن تعظیما حتى يذهب تصاعبك وی کله چې قرآن لولي او باسه در باندې راشي نو قرات بس کا تر دې چې باسه ختم شي نو بیا قرآن وایي ولی د قرآن د تعظیم د وجې نه داسې اندازه کې قرآن مه وایي او بل ادب د قرآن دا دی چې کله د قرآن تلاوت شروع کې اول به وي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بیا به ورپسې وي بسم الله الرحمن الرحیم که صورت نه شروع کې او که میز نه شروع کې خو اول به اعوذ بالله بسم الله وایي ابتدا د قرائت کې بل ادب د قرآن دا دی چې کله د قرآن تلاوت شروع که کنه نو بیا به د خلکو د خبرو د وجې نه بندې نه چې یو ایت وی لکه د خراشه بیا شروع کی بیا وی لکه ورانه مکه داسې بنئ هغه مولانا صاحب خبره کوله و یو بوډۍ ښځه و تلاوت یې کو نو چې تلاوت یې کو نو کور کې خو بلا مسلې کنه تاسو خو مزیو کې جماعت ته راشئ بېغمه کېږي دا د هغې ښځو نه تپوس وکړه چې کور کې قرآن ته ناست څوک ورته جاړي او څوک ورته خاندي او څوک وایي ماله چای او څوک وایي ماله ډوډۍ او څوک ورته څه وایي نو هغه به یې قرائت کوو الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین شي الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون لا 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 بل خبره به یاد کړه کنه نو زنانه راغلی وي هی ته خو پته نه وه هغې ویل دا به ترجمه نه وي ماشاءالله دا به خو ډېره خوږه ترجمه کوي ډېره ښکلې ترجمه کوي نو دا قرآن به چې دی نو د خلکو په کلامونو باندې بندې نه بلکې کوشش وکړه ومن حرمته ان يخلو بقراءته ادب دا دی چې د قرآن قرائت کوي نو یو غاړې ته کښېنه ځان له دې دپاره چې خلک ستا سره خبرې نه کوي ستا قرائت کې انقطاع پتا نه راولي د دې وجې نه ګوره مسله دا ده چې څوک د قرآن تلاوت کوي نو سلام پې ما اچوه مونځ کوي نو سلام پې ما اچوه او په قاري صاحب چې لوستل د قرآن کوي هغه باندې وعلیکم سلام ویل هم واجب نه دي پرېږده چې هغه قرآن وایي چې هغه تا ته وعلیکم سلام وایي خو قرآن کې به انقطاع راځي که بیان شروع دی در شروع دی یو سړی راغی غلی به کېږي ابه نه وایي چې هلکه په جمع سلام علیکم که نه باید خلک داسې وایي په جمع سلام علیکم په دې جمع به سلام نه چې څوک قرآن وایي او څوک یې اوري دی باندې درس مه ګډوډوه باید سړی پکې راشي لازم ملاوي منبر باندې به ناست دی یو نیم ساده را روانې هلته نه به راشي نو نیغ به ستا خواله راشي نو استاد اسلام علیکم ته وایي چې دسه لاس ملاو کړم که بیان وکړم بیان په دوران کې د درس په دوران کې بلاس نه میلاوي سلامونه بنا چې د خلکو توجه به نه ګډوډي دا د قرآن د آدابو خلاف بل ادب د قرآن دا دی ومن حرمته ان يقرأه على تعددة وترسيل وترتيل قرآن به په آرام آرام او په مزه مزه وایي ځان به ترې نه خلاصي
دا سزان مخلاصه و چې بس پاو پوره کې او سپاره پوره کې او په پته نه پیږي او روانه منډه ده لکه دا قاریان چې په تراو کې وایي تلاوت نه وزان نه خلاصوي بل عادت د قران دا خبر اوس ګران دي ايستعمل فيه ذهنه وفهمه حتى يعقل ما يخاطب به وای چې دې په دې قران کې بخپل ذهن استعمالي خپل فهم استعمالي معنی چې دې کې کم امر دې کې نه دا دې کې سړي چې د تسره کم خطاب کیږي چې پاغي خو پوي شي کنه داسې تلاوت پکار دی داسې تلاوت زمون سره مولیان نه کوي نو امین به رقم دی نو بس منډه ده قران وای نو دا سوای چې دلته امر دی دلته نهی ده دا امر ما کې شته کې نشته دا نه شته کنه لکه ورپسې سوی ومن حرمتي ان يقف على آیه الوعد د قران ادب دار چې کوم د بشارت یاد دی نو الته لګو درېګا چې کوم زیره دی نو د الله نه سوالو ک الله دا مال راکړه کوم ځای کې د عذاب ایت راغی وای يقف على آیه الوعید فيستجير بالله من د عذاب په آیت ودرېګا نو الله نه معافي وغواړه چې الله د دې عذاب نه ما بچ پناه تی وغواړه د ست تلاوت پکار دی مثال ذکر شوی د نو ګدرېګا غا مثال کې سوچ وکړه نو دا لکه چې په معنی پیږي چې په معنی نه پیږي نو کته ودرېګم اسه به ودرېګم کروانه کې ما سه روانه تا څه پته لګي دلته سدي دا علم غواړي ترجمان دې د پاره ده الله بل ادب د قران دار ایل تمس غرائبه چې کوم احکامات دی هغه تلاش کو پاره عمل وکړه بل ادب دار من حرمتي يؤدي لكل حرف حقه من الاداء چې قران وای کنه نو هر حق لداغي حق هر حرف لداغي حق ورکړه ادا کول پای کې زر زر مو آیا نیمګړې مو آیا صحیح طریقې سره ځکه په یو حرف لس نه کېږي نو هر حرف باندې لیکل لري چې پوره ادا کوي کنه چې وی خلونو نه کې به رسم الله وشي بل ادب دار چې کله د قرائت خلاص نو د قرائت په اخر کې دا تصدیق کې چې صدق ربنا اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط دا ذکر کړی خو یو د عرب پتاوه د اللجنه الدائمه للبحوث العلمي والافتاء اغیلی کلی دی چې د قرائت په آخر کې دا صدق الله العظیم خلق وای صدقت یا رب العالمین یا نور الفاظ وی دا بدعت دی نو الته وی بدعت دی او دلته دی وشتا نو تطبیق په منګه داو قرائت د اخلاص نو دا نور کلمات پزړه کې وایا حضور اموایه بس اختلاف بنه او کوه نو دومره حرام هم نه دي ځکه دلته د لیکلي دي خو که خدای د چې ثابت په جهر نه دي نو ته په پټه وایا پړه کې تصدیق وکا او بل ادب دار ومن حرمته اذا قرأه الله يلتقط الآية من كل سورة فيقرأها د ټول سورت نه خاص آیتونه بنه راغونډه چې هغه و نو قرآن پرې دی دا ټیک د چې خاص سورتونه نبی رسول الله په کوم شپه ویلي دی هغه وایا خو نور قرآن به هم وایي دا نه چې هغه خاص لري زور ور کړی اکثر په ډیرو قرآن مېدونو کې سورته یاسین ضعیفی تبارک الذی ضعیف او نور قرآن نه وایي شل کی ځکه نور دې نه وایي کنه صرف دا پکې وایي دا سم نه ده بل ادب د قرآن دا دی اذا وضع المصحف الا يتركه منشورا اذا وضع المصحف کله چې دا انسان قرآن دی کنه نو دا با کلاو نه دی یا اذا وضع المصحف کله چې قرآن کې خودی شي دا به کلاو نه پرې خودلې کی دغه قرآن تلاوت دې بس کو دې ته زه مثلا چې پرې کلاو پرې ورته تلار شي الماری کې کلاو کې ورته زه نه قرآن به باندې دا ادب دی خلک وي شیطانان پکې سبقونه وي شیطانانو چې سبقونه ویل نو بیا خصم کا رومږه ورته کلاو ای سبقونه نه وي خو لکه دا د قرآن به قدرې ده بل ادب ادا دی چې د قرآن د پاسه بس شی نګدي قرآن به د ټولو کتابونو د پاسه کتا سره د حدیثو کتابونه د فقه کتابونه نور صرف نحو معانی نور کتابونه نور ټول نه اوچت بکم کتابي قرآنی خان
د دې د پاسه بس شی بل نږدې ولې چې قرآن د هر کتاب نه اوچت دی نو چې اوچتي بل ادب د قرآن دا دی چې کله د قرآن تلاوت کې نو په خپله جولۍ کې کېده چې بل څه شی نشته غې کې کېده یا په یو بل شي باندې کېده لکه تخته ده ریل دی اوچت په ځمکه به قرآن نږدې دا د قرآن بېعزتي ده اگر چې ځمکه هم پاکه ده خو دا د قرآن بېادبي ده چې قرآن ته د ځمکې د پاسه ږدي په ځمکه ته هم ناست دی قرآن هم دې کېښودی بل ادب یې دا دی پخوا به خلکو په تختو لیکل چې قرآن په تختې لیکي نو په دوکانو به نه ورانې دا به په اوبو باندې ورانې او هغه اوبه که صفایي مانه خاوره موره پکې نه نو وایي که شفا ده او که چېرته خاوره موره پکې لکه په خاوره باندې په رنګونو به پخوا لیکل نو دا بیا په صفا ځای کې توی که ګنده ځای کې به دا اوبه نه تویې بل ادب یې دا دی چې قرآن عظیم کله ضعیف شي نو د قرآن نه به نورو کتابونو له چې دی نو پاڼې نه اچوي چې هغه پې بچ کې پخوا به خلکو د کاغذ بل کتاب ته اچو که نه د قرآن پاڼه به د کاغذ په شکل نه استعمالوي چې بل ته ورچې داسې ناجایز دی بل ادب د قرآن دا دی چې په ورځ او شپه کې به داسې ورځ شپه نه تېرې چې قرآن پکې نه راخلي ځکه چې دا عبادت الله تعالی درکړي دي ابو موسی رضی الله عنه به ویل انی لاستحی الا انظر كل يوم في عهد ربي مره انی لاستحی ما له حیا راځي شرمېږم چې په روزانه زه قرآن ته ونه ګورم زه به رب سره څنګه ملاویږم ای الله داسې خلک هم تېر شوی دی چې په تمام ورځ او شپه کې داسې ورځ شپه نه ده راغلې چې قرآن ته نه یې کتلي او داسې هم تېر شو چې په کلونو کې قرآن ونه کتل قرآن یې روانه راست قرآن سره نه لګي دا بېادبه دي که نه د قرآن ادب دا دی چې ورځ شپه کې یو ځل قرآن راخله بل ادب د قرآن عظیم دا دی که ته قاري ومې که نه په یادو د ته یاد ومې نو قرآن کې ګوره وایه ډبل ثواب به دې کېږي د لوستو ثواب بیل او قرآن ته د کتو ثواب بیل که صرف په یادو باندې وایې نو د یادو ثواب وشو نو د لاس راغستلو د کتو ثواب نه خو محرومه شوي یو سړی یادوي په یاد واخو جدا خبره ده خو چې کله قاري تلاوت کوي نو یو ځل د قرآن ته هم پکې ګوري بل ادب دا دی چې قرآن عظیم د دې وجه دی نو تعویل د دنیا په کارونو کې نه کوي دا د قرآن تحریف دی لکه مثال په طور باندې یو سړی راغی دی ورته وایي هلکه ثم جئت علی قدر یا موسی ته په خپله اندازه راغلی ښه یو سړی ډوډۍ ته ناست دی کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم بالایام الخالیه نو د جنت هغه آیت راغلی په دې چسپانې بعض خلکو یو قصه مشوره کړې ده بوډۍ ښځې قصه ده وایي بوډۍ ښځې به بله خبره نه کوله ما سوا د قرآن د آیت نه چې څه به یې وي نو د قرآن آیت به یې پې وي دا خطبه په تقریرونو کې هم وایي دا قصه منګړت ده او که دا څوکۍ نو ګناه ده وایي دا نور عربي نه وایي ما سوا د قرآن الله د عربۍ ویلو په ځای نه دی رالیږلی چې ته په تکلم کې هم قرآن وایه قرآن د الله کتاب دی د دې خپل یو مقام دی ته خپلې خبرې کوه که نه زامن دې سوري وایي ابراهیم او اسحاق او فلانې دا د پیغمبران نومونه او بل تپوس کړي نو بل آیت د قرآن وایي دا بالکل غلط دا د آدابو د قرآن خلاف قرآن به د دنیا د خبرو دپاره نه استعمالوي چې بین المحاوره منځ کې خلک خبرې کوي او د قرآن خبرې قرآن پکې پیش کړي دا قصه غلطه ده دیوان علماء رد کړی دی چې قرآن به داسې نه وایي بل ادب د قرآن دا دی وایي چې داسې به نه وایي سورة کذا لکه سورة النحل سورة البقره سورة النساء خو په دې قرطبي رد کړی دی حکیم ترمذي صاحب خدا لیکلي دي وایي دا خبره د حدیث خلاف د حدیث کې سورة البقره راغلی الآیتان من آخر سورة البقره من قرأ بهما فی لیلة کفتاه داسې شته احادیث نو دا خبره صحیح نه ده بل ادب د قرآن دا دی چې قرآن به الټه نه وایي بعضې خلک خپل مهارت کوي که نه لکه اوس مثال په طور
سورۃ الفاتحه شروع کی نو موږ څنګه وایو الحمدلله رب العالمین، نو دې د شروع کی ولا الضالین غیر المغضوب علیهم او صراط الذین انعمت علیهم، دا سره روان، دا بالکل ناروا. قرآن به الټا نه وایي، د دې خپل یو ترتیب دی. اول آیت به اول وي، ورپسې به ورپسې وي، ورپسې به ورپسې وي. او که یو سړی داسې وایي چې دا اولنی آیت اخرنی آیت مخکې وایي ورپسې بیا بل آیت وایي بیا لکه پر یوس راځي، نو دا ناجایز، دا مکروه تحریمي ده، دا د قرآن د ترتیب خلاف. او بهتر هم دا ده چې قرآن شروع کې د فاتحې نه شروع کوه، داسې په شا ځه، داسې مه کوه چې د سورت ناس نه شروع کې او په دې طرف راځي، دا هم غلطه ده. یو سورت مستثنا ده، هغه تلاوت نه ده. که قاری صاحب وایي چې دا سوره بقره لوی سورت ده او ماشومان اول دا نشي زده کولی، مطلب دا واړه واړه سورتونه ښه یادېږي، نو دی ورته اول دېرشتمې نه د قرآن حفظ شروع کړي، هغه جدا خبره ده، ناجایز دي، خو هغه خو د حفظ دپاره دي که نه، خو د هغې به دا مطلب نه چې تا همیشه دپاره قرآن د هغې طرف نه شروع کوه، نه، بیا چې د قاري صاحب حفظ وکړه دی کله قرآن وایي نو د دې طرف نه بیا شروع کوي. دغه یو جدا طریقه ده، دا لږ صورتونه ورته مخکې وایي، خو که دغه حفظ مراد نه دی او ثواب مراد دی، تلاوت مراد دی، نو تلاوت به الټه نه کوي چې اول سورې ناس وي، بیا فلق وي، بیا اخلاص وي، بیا تبت وي، بیا داسې پر یوه سره روان وي، داسې نشته. قرآن به د دې طرف نه وایي، اول نه به یې وایي، الټه قرآن تلاوت به نه کوي. بل ادب د قرآن دا دی چې قرآن عظیم کې به دومره تکلفات هم نه کوي لکه دا بعضې قاریانې چې کوي، چې دا خوله ورته یو خوا کږه کړي او بل خوا کږه کړي او به دا زورونه جوړ کړي او خولې پرې راخلاصي، دا د قرآن د آدابو خلاف دی. اوس خلکو دې له ډېر زور ورکړی دی که نه، وروره تلاوتونه دي او دغه دي. ومن حرمته الا يقعر في قراءته كفعل هؤلاء الهمزيين المبتدعين المتعنتين في ابراز الكلام من تلك الافواه المنتنه تكلفا فان ذلك محدث القاه اليهم الشيطان فقبلوه عنه. قرآن بدس نه وای چې پای کې دا چغې وایي او پای کې چې ډېره غلو کوي او دا یو ټکی دومره پکې ورډوب شي او بیا پکې راښکاره شي، دا دومره تکلفات هم نه دي چې دا عوام خلک وایي چې دا خو زمونږ نه پاتې ده، داسې به نه وي. د تجوید خپلې قاعدې دی هغه جدا ده، خو عام موقعاتو کې دومره تکلفات ته ضرورت نشته. بل حرمت او ادب د قرآن دا دی چې قرآن به د عاشقانو د سندرغاړو په طرزونو هم نه وایي، د دوی خپل طرز دی، په هغې به وایي بېځایه مدونه او بېځایه شدونه او بېځایه ودرېدل او بېځایه روانېدل به نه چې ته خپل یو وزن له جوړ کړی، د قرآن خپل طریقه ده د قرات، په هغې طریقه به یې لولي. بل ادب د قرآن عظیم دا دی چې قرآن عظیم په ښایسته خط باندې لیکه. ډېر خلک د قرآن ایتونه لیکي که نه، نو ګنټه به ورته سوچ کوي، نو بیا به وروسته پرې پوهېږي چې دا یې څه لیکلي. څوک چې د نو مشین جوړ کړي د قرآن آیت نه، واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، بسم الله نه جوړ کړي، څوک تې توره جوړه کړي، څوک تې اوښان جوړ کړي، که نه شکل یو شی او کلمات پکې دا ګوره د قرآن بېعزتي ده. قرآن باندې دا څیزونه مه کوئ، دا د الله کتاب دی، دا چې څنګه الله را لېږلی هغه مقصد لی حاصل دی. بل ادب د قرآن دا دی چې قرآن په یو بل باندې په جهر نه وي، لکه د مچو یو ځای کې بنګار شروع دی، دیم لګیا دی، دیم لګیا دی، دیم لګیا دی، یو خدای چې قاریان یې یادوي حفظ کوي، دا خو جدا خبره ده، خو که نه وي نو استاد ته دا پته نه لګي چې دی سبق وایي که نه وایي، نو هغه ورته وایي شابه په زوره وایه، هغه جدا ده، هغه ځان له یادولي. او چې تلاوتونه خلک کوي نو بیا دې پټ پټ کوي، او که خامخا په جهر کې نو چې یو کس قرائت کوي نور دې ورته غوږ دی، څنګه چې لوستل ثواب دی نو اورېدل هم ثواب دی، یو دې تلاوتو کې نور دې ورته غوږ کړي نو ټولو به ثواب وشي. خو چې دا دې زم لګوي او تم لګوي او بل هم لګوي او بل هم لګوي او یو چوري په جوماتونو کې، دا طریقه صحیح نه ده. لکه دا ختمیان چې ختم کې کوي، 140 کسان ناست دي او مطلب 10 کسان یو سپاره تقسیم کړي ده، بس کمرې ته وردن نه شو یو شور دی، دا غلطه ده، دا بېادبي ده د قرآن.
بل ادب د قرآن عظیم دا دی چې قرآن خو په اوو لغتونو راغلی و کنه، قرأتونه هم پکې مختلف شته، په قرأتو به جګړې نه کوي. ته وایې دا ستا هغه غلط دی هغه وایي ستا هغه غلط دی، کیدای شي هغه هم قرآن وي دا وي ته هم د قرآن نه انکار وکړې هغې هم پرې وکړي، نو بل طرف ته به لاړ شي. بس چې شته ثابت دی نو جګړې پکې مه کوه. بل ادب د قرآن عظیم دا دی چې الله یقرأ فی الاسواق، بازارونو کې به قرآن نشي لوستی، په ګندونو ځایونو کې به قرآن نشي لوستی، شور شرغب ځایونو کې به قرآن نه وای. بل ادب د قرآن دا دی چې قرآن ته به ډډه نه لګي، هسې نه چې بالښت یې جوړ کړي او سر ته یې کېږي، ډډه ورته وایي دا ګناه ده. او چې چاله ورکې کنه نو ښه په ادب به ورشي وي به سل ته به یې لاس کې ورکړي، دا نه چې کینچ کا او قرآن دلته نه ورغورځي، دا بېادبي ده. بل ادب د قرآن دا دی چې قرآن به ډېر وړوکی کېم نه، بعضې خلکو د دې نوک عمره د دې غټې ګوتې د دې سر عمره قرآن مجید جوړ کړی، دا د قرآن بې عزتي ده. دا تا څه شروع کړي دي یار، دا څه کمال خو قرآن به ډېر نه وړوکی کې. بل ادب د قرآن عظیم دا دی چې قرآن سره به نور کلامونه نه خلق کړي، یا تفسیر جدا شي تفسیر لیکي، خو قرآن کې به نور ټکي نه وردن نه کوي. بل ادب د قرآن عظیم دا دی چې قرآن به د سرو او د سپینو په اوبو نه لیکي. که ستا ډېره مینه او شوق دی خو قرآن د سرو په اوبو مه لیکه، قرآن د سپینو په اوبو مه لیکه. ولې چې دا خو قرآن خو اصل ښایسته دی، ته نور ښایسته کول غواړې نو خلک پرې ګناهګاري چې څوک یې دنه پټ کړي، غلا دې نه وکړي، داسې مه کوه. بل ادب د قرآن عظیم دا دی چې قرآن به په دیوالونو نه لیکي، تر دې پورې چې د جومات په دیوال باندې هم د قرآن آیاتونه لیکل ښه نه دي. په دې باندې ګوره دا چرمخکۍ ورته مونږ وایو، دا څیزونه پرې ګرځي، د پاسه پرې دوړې پرېوځي، مچان پرې د پاسه کېږي، دا بېعزتي د قرآن ډکه نه ده. نو قرآن به د جومات په دیوال هم مه لیکه، ښایسته خبره دا ده. په ګټو په تختو آیاتونه د قرآن مه لیکه، خلک رالل د مړو په قبرونو د پاسه لیکي، قبر په تخته باندې ولیکي کل من علیها فان، آیت الکرسی پې ولیکي غیر چاپېره د قبر نه، څوک د مړي په کفنونو باندې آیت الکرسی لیکي چې مړی خراب شو نو ټول آیتونه الله اکبر په هغې ګندونو کې ولړلی شي. دا د قرآن غټه بېعزتي ده. چا د مړي په څادرونو باندې مړي د پاسه چې کوم څادر اچوي په هغې آیت الکرسی لیکلي، په هغې کلمات لیکلي، دا ټول د قرآن بېعزتیانې کوي. قرآن په دیوالونو په کپړو په دې څیزونو مه لیکئ، بس قرآن شته که نه دا راخله تلاوت یې کوه بیا په ارام ده. بل ادب د قرآن عظیم دا دی چې قرآن عظیم چې په څه شي لیکلی شوی دی هغه ووینځه، د شفا دپاره یې وڅښه، هغه تویوه مه بې ځایه. بل ادب یې دا دی چې کله د قرآن خلاص کړه، تلاوت دی وکړه او خلاص دی کړه، نو بیا یې د سره شروع کړه. په زندګۍ کې به قرآن پرېږدې نه، ختمېږي بیا یې شروع کوه، بیا ختمېږي بیا یې شروع کوه، خو بس کوه مه. دا ادب دی د قرآن، دې ته حال مرتحل وایي. حدیث کې راځي ابن عباس رضی الله عنهما حدیث له یو سړی راغی و یا رسول الله ای العمل افضل، کوم عمل غوره دی؟ وی علیک بالحال المرتحل، پتا باندې حال مرتحل لازم دی. هغه وی د الله نبی حال مرتحل څه شی دی؟ قال صاحب القرآن یضرب من اوله حتى يبلغ آخره. نو قرآن قاری سے چې قرآن داول نه شروع کا آخر ته ورسید، نو ثم یضرب فی اوله، بیا داول نه شروع کی، کلما حل ارتحل، کله چې خلاص کی نو بیا د سره شروع کی، بیا دا سفر شروع کی. دې ته وی حال مرتحل. بهتره دا ده چې قرآن خلاصیږي بیا شروع کوه، او دا اراده لره چې ژوند مې تر سوی نو قرآن به نه پرېږدم. او بل دا ده چې کله د قرآن تلاوت وکړه او قرآن خلاصې، دا نه چې جومات کې ختمې راغونډېږي او کور کې ختمې چاته پته نه، کور کې هم تلاوت کې او قرآن خلاصې، خپله ښځه خپل بچي خپل خپلوان راغونډ کا او د آخري صورتونه چې ووایې نو بیا یو دعا وکړه. د ختم القرآن په وخت کې دعا قبلیږي، د هغه ټولو لپاره د خیر سوال وکړه. انس رضی الله تعالی عنه به داسې کول. بل ادب د قرآن دام دی. او ګوره وایي چې سړی سحر ختم وکړي نو تر ماښامه وله فرشتې دعاګانې غواړي،
ماخامو کی تر سحرا یا درز اول کی ختم کوا یا ماخام کی ختم کوا خان بل ادب ادارے چې د قرآن نه تعویز چولی کی ټیک د تعویز مسله به انشاءالله ز په خپل ځای بیان کړم قرآن ایتی نو تعویز جائز حدیثونه ثابت دعاګانې جائز خود دې تعویز سره په باتروم ته نه دننه کېږي د دې تعویز سره به چې دی نو ګنده ځایونو ته نه ځي که چېرته دی په یو سرمن کې یا په یو دغه کې رابند کړی په هغه سپینو په هغه صندوقي کې نو بیا خیر دی خو که داسې ښکارئ نو بیا ګناه ده بل ادب د قرآن دا دی چې کله قرآن عظیم هغه ته ولیکي په یو کاغذ په یو پلیټ یا په بل څه باندې نو چې سکینو مخکې ته بسم الله ووایه او دا نیت وکړه چې الله رب العزت به ماله په دې باندې شفا راکوي د دې وجې نه قرآن کې شفا شته امام مجاهد وی په دې کې ګناه نشته ان تکتب القرآن ثم تسقيه المریض چې قرآن ولیکلی شي او بیا مریض باندې سکي جایز دی بعضې خلک وایي دم نه خو ګرم دی که نه نو دا چې ته سکې نو لکه ډیران باندې چې قرآن تویې دا غلطه ده دا جایز دی دم نه ګرم دی خو هغې په صفا کولو ته وس ته نه رسېږي نو خیر دی دارنګې ابو جعفر صاحب وایي من وجد فی قلبه قساوة چا چې په زړه کې سختي ومنتله فلیکتب یاسین فی جام بزعفران ثم یشربه وی بیا دې زړه سخت دی او خبره په اثر نه کوي صورت یاسین د زعفران راواخلي د زعفرانو په رنګ په یو جام کې دیولی کې صورت یاسین دی پیولی کې او بیا دې هغه سره اوبه میلاو کې ودیس کې چې دای سینې ته لاړ شي خېټې ته لاړ شي زړه به صفوالی ختم شي بهرحال دا هغه آدابو چې تفسیر قرطبي نقل کړي ما پکې اختصار او کوشش د لنډوالي وکړه چې وخت ډېر نه لګي ځکه اوله ورځ وه نو نن په درس کې ما صرف عظمت قرآن او آداب قرآن د تفسیر نه بیان کړل مختصر اوس دا واورئ چې قرآن نه کوم آداب دا قرآن کې مختصر ذکر کوو ښه قرآن آداب دا واوره یو ادب د قرآن دا دی چې قرآن عظیم کله بیانېږي نو قرآن ته به غوږ دی شور به نه کې خبرې به نه کې خاموش به ناست او سوچ فکر به کې چې دا څه وایي قرآن ادب دی چې کله قرآن بیانېږي نو ته به خاموش سورہ اعراف 204 آیت کې وګورئ سورہ اعراف آیت 204 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ دا اوس ادب شو کله چې قرآن عظیم لوستی شي پس غوږ کېدئ هغې ته او چپ شئ دې دپاره چې تاسو باندې رحم وکړی شي که رحم غواړئ نو چې کله قرآن لوستی کېږي نو غوږ ورته کېږده خبرې مه کوه چې چېرته پورې اواز رسېږي ادب دا دی زنانه دې په کور کې خاموش ناست اجره کې یو سړی ناست دی هلته دې خاموشي بیټه کې ناست دی هلته دې خاموشي کور کې ناست دی هلته دې بچو ته شور مه کوئ درس دی نو دې باندې به الله رحم کوي کله چې قرآن لوستی شي نو غوږ ورته کېږدئ او چپ شئ دې دپاره چې تاسو باندې رحم وکړی شي دا یو ادب شو قرآن ته به غوږ دی قرآن ته به چپ وي دویم ادب د قرآن عظیم دا دی چې کله قرآن لوستی کېږي که نه نو ځان نه به ړوند او کوڼ نه جوړی چې لکه نه دې څه اورېدلي او نه دې څه لیدلي عمل به پرې کوې سورة فرقان 73 کې بیا راځي والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما وعمیانا دا کسان دي کله چې دوی له پند ورکولی شي په آیاتونو د رب د دی نه پرېوځي دی په هغې باندې کاڼه او ړانده ځان نه کوڼ او ړوند مه جوړوه وایه ور او عمل پې وکړه سوچ پې وکړه بل ادب د قرآن عظیم دا دی چې بې اودسه به قرآن له لاس نه وړې سورہ واقعه یو کم اتیا کې بیا راځي لا یمسه الا المطهرون یو خو عام معنا لا یمسه
نپی پا مانا دا نہیں لاس بنوڑی قرآن عظیم تا الا المتوحرون مگر پاک خلقا چه صوب او دس کی دی دا جنابت نا پاک دی نو قرآن لبا لاسوڑی پلیتو بیو دس با قرآن لاس نوڑی دا یو مانا او نوری مانا گانی و بیازال تا کوما چه آغا مفسرین نوری بکڑی دی بل ادب دا قرآن عظیم دادے چه کل قرآن تناستے نو غوگ با دے که خود یو توجہ سر بناستے زڑا سوچ بم دے برابری اسنا چه ناس دلتے او سوچ دے پا پٹی کے دے ناس دلتے او دماغ دے بلزے کی دی بیام گورے تا قرآن نشیز دکاولے سورت قاف آیت نمبر 37 کے رازی ان فی ذالک لذکرہ لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید یقیناً پد قرآن عظیم کے خامخا پند و نصیحت دے داغی چا دا پارچ داغا عقلی او زڑے کے خودی و متوجہ ناستے القى السمع وگی کے خودی وهو شهید دے متوجہ پزڑ سرا وگی کے خودی خبری تا او زبانی توجہ کی نو دے بنصیحت اخلی او چی دا سے نہیں نو ناس بھی خوب سبانی با کوئی نشی بل ادب دا قرآن عظیم دادے چی سوچ و پکر با پکی کے سورت سواد یو کم دیرش کی کتاب انزلناہ الیک مبارکن لیتدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب دا عظیم الشان کتاب دے نازل کڑے دے مونگ دے لرطاتا ڈک دے دا خیر و برکتنا دے دا پارا چی دا خلق دے پایتنو کے سوچو کے وقل مند دینا پندو نصیحت والی بل ادب دے دادے الاجتناب عن الكبر چه تکبر نہ بزان ساتے غرور بنکے تکبر بنکے کہ غرور و تکبر کے کنا نو قرآن عظیم نہ محروم شی سورت اعراف یوسل شپک سلویخ لگو گو رہی سورت اعراف آیت نمبر 146 یوسل شپک سلویخ سپارہ دا نحاما سأصرف عن آیاتی اللذین یتکبرون فی الارض بغیب ناجائز طریقے سران چکم کسان تکبر کی اللہ ویزب دخبل کتاب نمانے کو زد دخبل کتاب علم نور کو البرحان کی امام زرکشی کے لی چی سڑے یوسو خبر داسی دی چی سڑے دا قرآن دا فهم نمانے کی یو چی سڑے بدعات کی دتا اللہ دا قرآن پا ہم نور کی مبتدع سڑے پا قرآن نشی کوئی دے لگیا بھئی یک فرون بکئی خود نا پی خپل کوئی گی و نا پی شاگرد کوئی اولیشی دویم دا چی یو سڑے اصرار علی الظن کی گناہ کی یو ہمیشہ کی انسان نا خطائی کشتا کنا خو ہمیشہ مکہ و توبہ و باسی چی ہمیشہ یو سڑے گناہ کی دل اللہ دا خپل کتاب علم نور کی درین چی دکم انسان پزر کی تکبری متکبر انسان لاللہ علم نور کی او سلورم چی کم انسان پزر کی دنیا محبت غالبی نو پیوزر کی ہوئی پیوزر کی دو خدایان نزائی گی کنا نو پیوزر کی دو اشیاء نزائی گی چی دنیا محبتم دی او دینم دی نو حب دنیا راس کل خطویہ یو د دنیا گٹل دی د دنیا کاروبار دے کواہ خمینا و سر دیرہ مساتا چی دن نہ دی پاتی نکی کم انسان لکے چی دنیا محبتی نو دے با دن پریدی و دنیا باخری دے اللہ محروم کی دا دن نا بل دائی چی کم انسان مضبوط ایمان والا نہیں دا قرآن پا ہم اللہ نوار کی بل چی کم سڑی تحقیق نکی بس چی سولا مخدرال پاگی عمل کی دا اللہ پا ہم نوار کی بل چی سڑے اغا دیو داغ مفسر پا قول بانی عمل کی ان یکون متعمدا على قول مفسر لیس عنده علم الا بظاہر من المعانی چی دا آغ مفسر پا سروانی چی صرف ظاہری معنی بانی پیگے و نور حقیقت ورطا نہیں معلوم دے با خطا کی او بل دارے چی دین پا عقل معلومی دین سانتا اللہ فاہم نور کی دا اغا نہ موانے البرحان کی امام زرکشی نقل کری دی ویشوی نو تکبر بنکے او بل ادب دا قرآن عظیم دادے چی قرآن عظیم تلاوت بکے شپور از بدا اللہ رب العزت دا کتاب پا تلاوت کی لگیائی نو انشاءاللہ
دا د قرآن ادب دی، طالب الله فهم د قرآن درکوي. سوره مزمل آیت نمبر 4 کې بیا راځي چې قرآن لوله ورتل القرآن ترتیلا، قرآن خو په سکون او اطمینان لوله، بار بار لوله، همیشه لوله. وان اتلو القرآن، نو چې ستا د قرآن سره مینه الله به تعالی فهم د قرآن درکوي. بهرحال دا آداب متعلق د قرآن. انشاءالله باقی مسائل هغه ورپسې را رواني که جون د نو سباني سبق کې به انشاءالله منګه د قرآن عظیم اسمان او د قرآن تعریف موضوع او غرض انشاءالله سباني درس کې بیانو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. الله زموږ د ټولو نه رضا شه او الله دا درس د ټولو نه قبول کا. څومره ملګري چې راغلي د الله د ټولو قدمونه د ایمان په تله کې واچوه. الله د ټولو شرعي حاجات پوره کا. الله د ټولو مشکلات او پریشانی ختم کا. الله د ټولو مسلمانانو د علم نافع سره د عمل نور کا. دا درس موږ په خیر او عافیت سره الله ته تکمیل ته ورسوه. د هر قسم شر او فساد نه محفوظ کا. زمونږ او د ټولو حاضرینو د پاره او سامعینو د پاره الله د نجات او د خلاصون سبب او ذریعه وګرځوه. څومره مسلمانان چې دلته راځي، څومره په کورونو کې اوري، الله ټولو نه قبول کا او ټولو د پاره د نجات او د خلاصون یو سبب وګرځوه. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه.